وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي ایک تنهای. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې نن د عمران خان په عدالت کې پیشي وه. نن عمران خان یو داسې قسم کردار ادا کو چې د پی ډي ایم کم مشران دي او کم رهنما دي نو د هغوی غاړې ته عمران خان پانسي ور واچوله. ځکه ملګرو چې نن د پی ډي ایم چې کم رهنما دي او کم مشران دي نو هغوی د دې خبرې په انتظار و چې څه ټایم کې به دا خبر راځي چې عمران خان یې جیل ته کو. خو څنګه چې تاسو ته معلومات دي عمران خان بیګا دا خبره کړې هم وه چیرې زه نن به ګرفتارېږم او زما د ګرفتارۍ 100 کې 80-90% چانسز دي. خو دلته تاسو ته معلومات دي د پی ټي آی چې کوم ورکران دي نو هغه غوښتنه چې د عمران خان استقبال ته ودرېږي خو په دې سړي باندې د الله جل شانه له طرفه یو خصوصي رحم دی. څنګه تاسو ته معلومات دي چې کوم پی ټي آی ورکران دي یا کوم کسان دي زیات په جیلونو کې دي او زیات یریږي. خو دلته د الله جل شانه رحم ته وګوره چې څومره هم د پاکستان وکیلان دي نو کله چې عمران خان عدالت ته ځي نو هلته کې ورته دغه وکیلان ولاړ وي او ناربازي ورله کوي او هغه چې کوم ورکران دي نو د هغوی هغه کردار څوک ادا کوي وکیلان. نو ډېر ګڼ تعداد باندې نن هغه وکیلان موجود او د عمران خان د زنده‌باد نارې ووهلې. عمران خان پیشي وکړه په عدالت کې د آئین او د قانون مطابق. عمران خان واپس چېرته لاړه ملګرو؟ دغه یو سوال دی چې عمران خان څنګه د پی ډي ایم چې کوم رهنماګان دي نو هغوی غاړې ته پانسي ور واچوله. ځکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې عمران خان د ډېرو ورځو نه بلکې د ډېر وخت نه بنیګاله ته نه دی تللی، هغه په لاهور کې په زمان پارک کې اوسیږي. خو نن عمران خان اچانک خپل گاډی چېرته تاو کو ملګرو؟ بنیګاله ته. نو بنیګاله کې ملګرو هغه مختصر غوندې ټایم تیر کو. دغه مختصر غوندې ټایم تیرول دا د پی ډي ایم والا لپاره هغوی غاړې ته پانسي وه. اوس هم په دغه کشمکش کې دي چې آیا عمران خان بنیګاله ته د لږ ټایم دپاره څه لتلی و؟ خو د هغه خپل کور دی، خامخا به ځي که لږ ټایم دپاره ځي او که ډېر ټایم دپاره ځي. خو نن د پی ډي ایم چې کوم رهنماګان دي نو هغوی په ډېر غټ کشمکش کې پراته دي. او څنګه چې تاسو ته معلومات دي، څنګه چې مې درته دغه شعر وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي ایک تنهای. نو څنګه چې تاسو ته معلومات دي که تاسو وګورئ موجوده حکومت د پی ډي ایم د هغوی سره پول پاور دی، هغوی په اقتدار کې دي، هر یو څیز د هغوی سره دی. خو بیا هم که د هغوی مخونه وګورئ ملګرو نو په هر یو مخ باندې 500 سوالونه دي. خو دغه 500 سوالونه جوابونه عمران خان چې کله کیمرې ته را مخامخ شي او یا عدالت کې ناست وي نو د دغه 500 سوالونو جوابونه دغه خلکو ته میلاو شي. نو چې کله دغه جوابونه میلاو شي نو 500 بیا نور سوالونه جوړ شي چې وجه څه ده چې عمران خان په عدالت کې هم خوشحاله دی، جیل ته هم خوشحاله دی، هر یو خبره ته یې غاړه ایښې ده او چې کومه خبره هم یادوي هغه په خندا باندې یادوي. نو عمران خان چې کوم بنیګاله ته لاړی ملګرو نو دا یو ډېر غټ سوالیه نشان دی چې د لږ ټایمه پورې اخر وجه څه وه چې عمران خان بنیګاله ته لاړی. ځکه چې د پی ډي ایم کوم رهنماګان دي نو هغوی ته نن ویلی شوي وو چې نن به عمران خان ګرفتاریږي. خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نو عمران خان ته یو ځلې بیا په خپلو کیسونو کې ضمانت میلاو شو او دا هم ویلی کېږي چې د اسد عمر سره هم په عدالت کې میلاو شوی دی. حالانکه اسد عمر ورته کورسۍ هم پرېښودې ده خو عمران خان ورته څه خاص لفټ نه دی ورکړی. د هغوی په منځ کې چې کومې خبرې وي نو هغه دې پورې مختصر وي چې صرف سلام کلام شوی دی او عمران خان ته بیا روان شوی دی. کله چې اسد عمر د عمران خان په مخ باندې دغه حالات وکتل نو ویلی کېږي اسد عمر د عدالت نه ووتو، صحافیانو دې تپوسونه کوو چې ته خو اړو ایثار نه شوي. نو هغه ورته په جواب کې ویل چې یاره زما کور والا لکه څوک یادول چې هغه راځي بهر نه زه ځم ایرپورټ ته. نو اوس به تاسو پوه شوي ملګرو چې عمران خان آخر ولې د اسد عمر سره دومره مختصر سلام کلام وکړو. بل طرف د ملګرو بلاول بټو زرداري څنګه چې په سوات کې یو جلسه وه او هغه کومه د خبرو ګولهباري وه او هغه خلکو د خوشحالولو دپاره کم الفاظ مخې ته راوړي نو نن یې هغه الفاظ واپس واخیستل. د شهباز شریف صاحب سره پخوا کې ناست او دا خبره وکړه چیرې زمونږ هېڅ قسم اختلافات نشته دی. د دې مقصد دا چې همدغه د عوامو دوکه کولو دپاره یو دونه غټ پیډ ولیکي او په هغې کې د عوام د دوکه کولو دپاره خاص فقرې ولیکي چې په دې فقرو باندې به موږ عوام دوکه کوو. څنګه چې د مخکې ویډیو کې ویلي دي چې دوی کله د یو بل سره میلاو شي نو بیا به ته دا نه وې چې دا یا هغه بلاول دی یا د پی ډي ایم چې کوم کسان دي دا هغه کسان دي چې موږ ته خبرې کولې او په دې نورو باندې تنقید کوو. دغه ملګرو ډېر اهم ترین اپډیټ خو د پی ټي آی چې څومره هم ورکران دي
نو زه ورته دا خبره کوم چې انشاءالله العزیز چې هغه وخت لرې نه دی چې تاسو به هم مطمئن یې او عمران خان به هم ډېر زیات مطمئن وي. په دې خوشحالۍ په دې خبرونو کې ملګرو ویډیو شیر کړئ د ټولو ملګرو سره او کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم یې الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دی الله پام